نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دا اللہ سبحانہ وتعالی جو عظیم فضل و احسان دے پدے امت مسلمہ باندے دا قرآن او دا حدیث دا نعمت دا پورا کولو زکر زمون دا امت مسلمہ پنن وقت کی اس یوسیس تا محتاج نہ دے سمرچ قرآن و حدیث تا محتاج دے او دا امت دا اصلاح یو ضروری خبر دا پکار دا انسان د خپل عقیدے د اصلاح او د عمل د اصلاح په تلاش کې ولګي او د خپل جن بدل کی زدا خبر ډیره زیاته کومه چې په مهنت سره هر شی حاصلېږي او دا طریقه ده په حق چې کړېدل نه نو دا حق ته داسې تیار نوړې نه ملاويږي هر چیز کړهو نه بعد اصل چیز ملاويږي په دنیا کې چې یو سړی سودا اخلي او ځان نه کړي بس کم قصاب لچ ورغه وډاره کې ته غوخه راواغستا نکور ته جراشي اکثر د غوخه په ځای ول ټوله ډوکی ور کړي وجداد د تیار غوخه راواغسته د ځانو نه کړو بازار یو نه کتو دغه رنګ یو سړی چې میوه اخلي ململه او تیار میوه راواخلي او کور ته راوړي وې نه ګوري یا ورپسې بازار کې ونه ګرځي نو اکثر چې کور کې میوه وګوري نو نیمه روغه یا نیمه سخای دغه رنګ یو سړی چې آبادی جوړي د پیلرو د کرشو د سیمټو پوره خیالو نه ساتي او بس چې څه وکړو وکړو سارا زه پات پلستر راو دوړيږي دیوالونه کریک شي او نقصان په آبادی کې روزي د ځانو نه کړو په دې آبادی کې کم زمیدار چې فصلونو لي او نه د تخم د پاره د خدوګاندار او د خد تخم تلاشو کی او نه بیا د فصل د حاصلولو د پرزانو کړی نزول راشي ټول فصل ولا وګرځي اخر کې تشبوس د دپاتې شي ولې د پدې تخم پدې فصل ځانو نه کړو نو د مهنت د نه کولو د وجه د ډېره کمزوري نتیجه راوته دغه مثال د الله د دین دی په دې دین چې کم سړی ځانو نه کړی نو گمراه شي څوک اډو دین له توجه ورنکړي نو بې ایمانه د دنیا نه لړ شي او څوک چې چا ورته سوې فوراً هغې پسې روان شي تلاش ونه کي نو که څنګه سړي غوښې کې تلاش ونه کي تش هډوکي ورته ملاویږي څنګه چې سړی په آبادي کې تلاش د مضبوطیا ونه کي نو آبادي کمزوري وي څنګه چې سړی په میوه کې تلاش ونه کي نو میوه خراب راځي څنګه چې سړی په فصل کې تلاش ونه کي فصل خراب راخیږي دغسې چې په دین کې د حق تلاش ونه کي نو شرکیات او بدعات وي او سړی ځان د مسلمان وي نو په دین کې به حق ته اله رسې چې ځان وکړی اول به د ټولې دنیا خبرې اورې د هر چا به اورې زیات هغه څوک واوره د کم نه چې منع کوونکي ډېري ډېر خلک وایي دیوبندي رورم وایي وابیان به ګورې نه اورې حنفي رورم وایي وابي به ګورې نه اورې حیاتی رورم وی الکه ګوره وابیان بناوری
ماتیان وړم وایي هلکه ګورې نه به اورې د کم څیز نه چې منع کوونکي ډېر یې هغه لږ ډېر اوره نو چې وویرې بیا ګوره چې د قرآن او حدیث په دې خپله مسله او په دې خپله عقیده سوره پیش کړل دغه رنګې د سلفو د صحابو اقوال سوره پیش کړو او د خوبونه او کیسې او کهانې او د عالمانو عبارتونه سوره پیش کړل په دې طریقه پسې ځان وکړوه سلمان پارسي ورپسې ځان کړولی او حق ورته ملاو شو صحابو د حق پسې ځان کړولی او الله ورله ډېر لوی لوی مقامات ورکړل نو دا ضروری خبر ده چې مسلمان با دین په مفتو کې نه اوري نه به حاصلي بلکې د دین دپاره به ځان کړی یو شاعر وی بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سهر الليالي چې څومره د ستا اندازې د محنت د هغې مربته په بره ځي څومره چې ځان د عقیدې دپاره او د دین دپاره کړی دومره به د رب العالمین په دربار کې ته په بره ځي او په بره به ځي او من طلب العلا سهر الليالي څوک چې اوچتې مرتبې غواړي نو شپې به روڼوي د الله د دین کې چې کله ته حق لټې ځان به کړی زما روڼو نو دا د مسلمان یوه ذمهداري ده چې لکه دی به دین دپاره ځان کړی نن مسلمانان د الله د دین دپاره ځان نه کړی عرض دا دی چې د مسلمان د دین اساسه او بنیاده به مضبوطی او بیا چې کله دته حق معلوم شي نو لکه بیا به د حق دپاره ډېره جستجو کوي ډېر تلاش به کوي او په دې باندې به لکه عمل کوي د حق سره به بیا وفا کوي د صحابه کرامو دو صفتونه ډېر غټ دي دا دو صفتونه د صحابو ټولو صفاتو لره مستجمع دي یو صفت د صحابو دا چې تلاش حق وو یهودیت مطالعه کو نصرانیت کو پدې کې د محمد رسول الله سلام پیغام دی غوږ کې خدا نو د حق د پاره ځان وکړو نو ډېر زیات هغې په حق باندې مضبوط پاتې شو دویم صفت دا چې د حق د پاره کله ځان وکړو حق ورته ملاو شو بیا یې د هغه حق سره وفاداري ډېره زیاته وکړه د هغه حق د پاره مال استعمال کو د هغه حق د پاره بدن استعمال کو د هغه حق د پاره خپل جان صلاحیتونه استعمال کړل خپل بچی استعمال کړل د هغه حق نه قربان کړل نو دا دوی غټ صفتونه یو تلاش د حق منل د حق تسلیمیدل د حق ته دویم د هغه حق سره تر مرګ پورې وفاداری په سرونه تی جدا شو په غشو ولګېدل ښځې یې کونډې شوې بچي یتیمانان شول خو د الله دی دین سره چې صحابه کرامو کومه وفا کړې ده نو د هغې نظیر او د هغې مثل هغه په دنیا کې لکه بل څوک نشي پیش کولی بلکې ټول صحابو نارینه خو پرېږده د صحابه کرامو زنانو او هغه تورسرو چې د الله د دین د پاره کومه وفا کړې ده د سمیه رضی الله تعالی عنها په شکل کې نن هم د تاریخ په کتابونو کې ژوندی ده نو دا لکه هغه دویم صفت دی چې او د دې دین دا وفا نه ده د داسې ښه وفا ده چې څوک د دین سره څومره ژوند نږدې دی الله یې دنیا هم ښه کړي په دې ملکونو کې د سعودي عربو دا ملک چې دی د ده مثبت جانب چې کله مونږ چیړو نو یو هلته د دین سره محبت دی دویم جماعتونو سره ډېر غټ محبت دی د عربو پاکستان کې هم چې جماعتونه وشماري زیاته حصه د مساجدو به د عربو په پیسو باندې جوړي د پاکستان مساجد
دی حرم شریف ته چې لاړ شي د هغې د عقل به د حیران شي چې د دې د بجلۍ د بیل به څه ترتیب وي د دې دا خدمتګاران په دې کې د ډیوټو والا د دې صفایه والا د دې منتظمین دا د شرک نه منع کوونکي ځان له چې کوم د ادارې دي کیمرو لګېدلو دپاره او د هغې خیال ساتلو دپاره ځان له ادارې دي هر ځای کې د هغه ټولو څیزونو د حفاظت دپاره ځان له مستقل ادارې دي او د دې په عوامو هیڅ بوج نه وي دا ټول بوج د هغې حاکمان او د هغې حکومت برداشت کوي نو ته وګوره په تمام دنیا کې په اسلامي ممالکو په غیر اسلامي دواړو کې سعودي عرب په کومه درجه باندې په بر روان دی ولې د خلقو د الله دین سره مینه د جماعتونو سره مینه د انفاق ورکړي سخیان دي داسې د الله پر دین پیسې لګي چې شاته تپوس هم نه کوي چې دې سړي دا پیسې وړي نو دا به په صحیح ځای لګي که په غلط نه بس د دین او د مدرسې او د مسجد نوم چې ورته والی او د اوبو د بور نوم چې ورته والی فورا درته پیسې درکوي او بیا په دین کې هم د کره دین ملګري دي چې هغه قرآن او حدیث دی دا ټول اهل الحدیث دي د قرآن او د حدیث تابعدار دي نو د دې د وجې نه عربو ته الله عزت ورکړی دی او د عزت غټه وجه څه ده د الله د دین سره محبت جماعتونه جوړول انفاق او خرچې کول او په صحیح دین ځان پویول او هغې ته تسلیمېدل یو کار به ته وکړي عربي به درنه تپوس وکړي دا دې ولې وکړو چې ته ورته څنګه حدیث ووایي بس صحیح خلاص ما فی مشکل خلې ولې صحیح خبره ختم فورا حدیث ته تسلیمېږي او دلته چې حدیث ووایي نو ځه او زمونږ علما زمونږ ملک د ده د ناکامۍ به ګڼې وجې وي خو غټه وجه زمونږ د ملک د ناکامۍ دا ده چې دلته څومره حق پرست عالم دی نو دومره هغه ته تکالیف زیات دي څومره چې حق ته ورنږدې دی دومره د بادشاه په نظر کې او د عوامو په نظر کې او د میډیا په نظر کې هغه عالم سپک او کمزوری ګڼلی شي نو زمونږ ملک او زمونږ د عوامو د تباهۍ غټه وجه د حق مخالفت دی او د علماء حق مخالفت دی او غټه د ناکامۍ وجه زمونږ څه ده د الله دین ته زمونږ توجه نشته د هر سړي خپلې حجرې ته توجه شته خپل بیټک ته شته خپل بچي ته شته خپل روزګار ته شته خو د الله د کورونو ته د مدارسو ته د مساجدو ته د مسلمانانو توجه نشته ټول د بار ملک د اسلامي ممالکو د مخلص خلکو په چاندو په تعاونو چلیږي مسلمانان او پښتون قوم کېدی شي د دین دپاره وینه او سر ورکولو ته تیار شي خو روپۍ ورکولو ته ګوره نه دی تیار دا زمونږ د ناکامۍ غټې غټې وجې دي دلته د دین د توحید قدر نشته زمونږ په ملک کې چې زیارتونه وشمارې زیارتونه او درګاهونه څومره زیات دي بیا په هغه درګاهونو منجوران ناست دي او څومره پیسې د خلکو لوټي هغه چې حکومتي حساب شوی دی هغه کربونو ته رسېدلي دي لیکن بیا هم د مساجد او د مدارسو دا حال دی یو سړی چې کور جوړی کنه د ته به خبر نه د بار ملک ته لړ شي پیسې رالېږي درې چته کور جوړ کړي خو وړیو کمره جومات چې جوړوي نو کټې چولي او د الله دپاره سراکې چاندې به یو مینتونه به ولې بله لار نشته نو دا زمونږ د ناکامۍ غټه وجه ده د ملک هم او د عوامو چې د الله دین ته مونږ صحیح متوجه نه یو نو ما عرض دا کو چې دا د الله سبحانه وتعالی نعمتي چې سړی ته رب العالمین حق ورکي او سړی ته په حق باندې استقامت نصیب شي دا د الله سبحانه وتعالی د طرفه یو عظیم فضل وي یو عظیم احسان وي یو لوی قدر دی چې رب العالمین تعالی درکو ایمان د ته چې الله درکو کنه پدې د خپل رب العالمین نه ډیر زیات رضا شه بی ایمان چې څوک د دنیا نه لاړ دی حاصر دی دی تاوانی دی دی ناکام دی اگر کدی مالدار دی او په حالت د صحیح عقیده چې لړو دی کامیاب دی اگر کده د نسب کمزور دی د مال نشته او د جیداد نشته په صحیح مسلم کتاب الجنائز کے یو باب تڑلے دے امام مسلم وی باب فی استیزان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عز وجل ربہ
فی زیارت قبر امه وی رسول الله علیہ السلام یوصل رب العالمین تووی چې ما ته اجازت راکړه چې د خپل مور قبر لاړ شم. رب العالمین ورته وی اے محمد رسول الله لاړ شه د مور د قبر زیارت وکړه. کله چې پیغمبر علیہ السلام لاړ او د مور قبر ته وکتل نو حدیث د مسلم کی راضی او د ابو داود او ترمذی وغیرہ کې د حدیث نور السنن صحیح ہوگشتا چوئی قتل نو نبی علیہ السلام فرمائی استعذنت ربا ما دخپل رب نے اجازت طلب کو ان استغفر لامه چه زد خپل مور د پارا دعا د معافرت طلب کم و الاس میں چتل فلم يؤذن لی رب العالمین ما ته اجازت را نکو. نبی علیہ السلام فرمائی چه ما ته پتہ لگے دے چه زما مور او پلار د شرک په حالت کې وفات شوی دے نو وی فبکا و ابکا من حولا محمد رسول الله په خپل جړل او خوا کې چې څومره صحابه ټول وجړل په چغو باندې وجړل. نو دا عظیم نعمت دی چې الله درته په دې دنیا کې عقیده د قران او د حدیث درکړه چې د قران د حدیث په عقیده برابر نو که د پیغمبر مور او پلار دی رسول الله ورپسې جړلی نو دا ډېر لوی نعمت دی. ډېر لوی نعمت وګڼه چې الله دې عقیده صحیح کړی دا. قبر پرست نه زیارت پرست نه پیر پرست نه د قرآن او د حدیث تابعداري چې د رب العالمین درکړه دا ډېر عظیم نعمت دی د رب العالمین. په دې وجه باندې صحابه د دې نعمت ډېر لوی قدر کو. یو صحابي دی سیدنا خریم رضی الله تعالی عنہ مستد احمد کے راضی پیغمبر علیہ السلام په یو مجلس کې ناس دے او رسول اللہ علیہ السلام فرمائل خریم دیر خسر صرف لولا طول جمته و اسبال ازاره دا وخته دومره وګدګړي دي چې د وګونم پکته شوی دي او وخته چې دومره وګدي شي چې د وګونه پکته شي دا بیا کټکه دی سر به برابر یا دی سره برابر کا نیغی کٹ که دو گونه با وقت نخ کتا که خزی چی دینو آگی با وقت نکٹ کی دا خزو گونه وقت کتوی. دویم دا زمیدار ساڑے دا خوریم نو اکثر پنسے کتی پنسو چطولو تا خیال نی وی کدا دو غیبت لالل دا وقت لگلن کلل او دا پرتو کے بارا کو نوی خوریم دیر ناشنا سڑے دے وزمو سر مینه دا فبلغ الى خوریم دے مجلس کے سخلق ناس تو لارل خوریم تے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا صفتو کو خوی در کے رو باسر وی سخو وی چی لولا طول جمته و اسبال اداره خوریم خسڑے دے ہو کدا وقتے لگ لنکڑو او دا لنگ لگ را پا برکو نو فاخذ شفرا فورا کنچی را واغستا او دا وقت کٹکولی شروع کو حتی الى اذنه تر غگونی وقت را رسول او وی ورفع ادارا فورا بڑی وحالی حتی الى انصاف ساقے دینی میں پندے خوری دا لنگ روچت کو وی زما محمد رسول اللہ با زما پا وقتو خپی او زما وقت پریدم زما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با زما پلنخ کتا کیدو خپی زب اخبر محمد رسول اللہ خپکم دا سر دزانا ولی نغوصوما دا خپی دزانا ولی نکٹکوم چه زما محمد رسول اللہ پی خپکی. نو صحابو مونگا صرف داوئی چه جنتیان دی خودیتم کتنی دی چه دا اللہ دا پیغمبر سر امین سوروا دا اللہ دا پیغمبر خبر چه ورطا رسی کنا قسم پر اب دے چه بیازان وجنی. یو صحابی دے وہ گیر دے کافر وجو صرف وہ تیوی داو آیا چه نند دی پانسے پا تخ باندے زما پاسے محمد رسول اللہ وینو خباوا صرف دا لفظ آیا وی دا صحابی دا تندی دا سے تور شدہ غسینا و توی اے لعنا فوراً میں پانسی کوئی اس پروامی نشتا زما دے پرب باندے قسمی تخلا رسول اللہ دا پانسے پا تخ خود رے دل یادے زمان طبیعتون دام نبرداشت کئی چی دا رسول اللہ علیہ السلام پخپکی دا ازغی لارچے و مونگ دے اغت گورو دا دے برداشت کو او بیاورتو یاد ساتا محمد رسول اللہ مونگتا پا سخت گرمے کے دا یخوبون زیاد خوک دے دا سمینه و محبت و دا صحابه کرام دا اللہ پیغمبر سرا زمان با دا رسول اللہ سرا محبت کلی کلا چه تو یو دا سکار که چه دا اللہ پیغمبر کری خو یو امام و مجتہد نہیں کری
ستا په مذهب کې نه، ستا په پارټۍ کې نه، ستا په ډله کې نه، ستا په علاقه کې نه، او ته په غیرت په دې وجه وکړې چې زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. بد دا مینه ده په محمد رسول الله. او کله چې تا ته ښه پته وه چې دا شی په حدیث کې شته، دا شی په حدیث کې شته، خو زما مذهب کې او ډله کې او تنظیم کې او علاقه کې او مسجد کې نشته، او ته په ځان غلي کې د خلکو د وجې نه پته لګي ته د محمد رسول الله په محبت کې په دعوه کولو کې کاذب او دروغجن یې. ستا دعوه غلطه ده، ته په رسول الله صحیح مین نه یې، د خلکو د وجې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدې. هغه یو کس وی ما د یو عالم نه تپوس وکړو چې د حکمت په طور او د گزارید په طور او په ښه نیت باندې به دا مناسبي چې زه رب الیدین او آمین نه وامه. حکمت دی چې دا خلک رو پوه شي، نو دا حکمت به جایزي د لږ وخت دپاره صرف زه رب الیدین آمین نه کو. وی ما ورته وی چې د یو 15 منټو دپاره ته د رسول الله نه انکار وکړې د حکمت دپاره، دا به جایزي؟ هغه چې دا خو حرام دي. ما ورته وی چې قرآن حدیث وایا، حق وایا، حکمت دا قرآن حدیث ویل دي. د قرآن او د حدیث پټول چرم حکمت نشي کېدی. دې ته چرم پالیسی او گزاره او اعتدال او نرمی نشي ویلی. نرمی وی دی ته چې قرآن بیان کا، اعتدال وی دی ته چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کا. دا نرمی ده که نه؟ دا حکمت ده که نه؟ که چېرته کې تا قرآن حدیث په اخلاص بیان کړل، تو ګوره دا خلق د الله او د الله د رسول دشمنان نه دي. دشمنۍ ته ما ودرولی دی، تا ودرولی دی، مذهبونو ودرولی دی، تنظیمونو ودرولی دی، پارټو ودرولی دی، جماعتونو ودرولی دی، رواجونو ودرولی دی. حالانکه دی خو مسلمان دی، ده خو چې ایمان راوړو نو ده ویلو چې اشهد ان لا اله الا الله. لومبی په ایمان کې څوک یاد کړو؟ الله. دویمې څه ووی؟ واشهد ان محمدن. تنظیم خو نه یاد کړي، پارٹی امام جنډا مذهبونه خو نه یاد کړي. نو په ایمان کې خو ته سره په الله او رسول مخې ته و، دا نورې خبرې خو ته ما او تا راوستې. نو چې په کومه وجه دی مسلمان شوی دی، دی به د هغې الله او د الله د رسول منلو ته نه تیار دی، خو ما او تا د الله او د رسول مخې ته خرنډان جوړ کړي. دا خرنډان دی الله د مسلمانانو د مخې نه ختم کړي. هذا وبالله التوفیق وجزاکم.